بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 208 دی او الدرس الثالث والخمسون 53 نمبر درس شروع دی. نن به موږ د دې نه مخکې درس کې موږ د املا د حمزه مفتوحه باره کې قواعد هم ویلي چې کله حمزه مفتوحه وي وروستو تې حروف مده نه یو حرف هم نه وي، نو دا حمزه مفتوحه چې دی دا به د مخکې حرف د حرکت په شکل کې لیکلی کېږي. ټیک شو جی. او دغه شان چې کله بیا ترې وروسته حرف مده وي نو بیا به دوه قسمه وي، نو د هغې باره کې بحث کوو انشاءالله. نو د مفردات ځان له یو لفظ ته وي. دا تسألو ځان له یو مفرد لفظ دی، توضعنا ځان له یو مفرد لفظ دی، قرأنا ځان له یو مفرد لفظ دی. نو دا مفردات دي. په دې مفرداتو کې لږه غونته املا کوو. املا ما تاسو ته مخکې ویلي و، بار بار یې ځکه وایم چې دا خبره زموږ ذهن نه وځي نه، چې دا موږ ته یاد وي. املا څه ته وایي؟ عربي په صحیح طریقې سره لیکل او د عربي عبارت په صحیح طریقې سره ویل، دې ته املا وایي. نو ګورئ تسألو دی، تسألو مونږ ته ویلي چې کله حمزه مفتوح وي او د دې حمزه نه مخکې زبر وي او وروسته تې حرف مده نه وي، نو بیا به دا حمزه چې دی که نه د دې مخکې حرف د حرکت مطابق لیکلی کېږي. ټیک شوه. نو ګورئ تسألو چې دی تسألو ښه دلته کې صحیح ساکن حرف دی، صحیح ساکن. حمزه نه مخکې چې حرف صحیح ساکن وي نو بیا به د حمزه د الف د پاسه لیکلی کېږي. توضعنا دی، توضعنا. نو دا تسألو معنی ته تپوس کې دا د فعل مضارع واحد مذکر د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. تسألو ته تپوس کې. توضعنا چې دی که نه دا د فعل ماضي تثنیه و جمع متکلم صیغه ده. توضعنا مونږ اودس وکړو، توضعنا مونږ اودس وکړو. دلته دا حمزه ساکن دی او مخکې ته فتحه ده، نو دا حمزه به د الف د پاسه لیکلی کېږي. ټیک شوه. قرأنا دا هم د فعل ماضي واحد د تثنیه و جمع متکلم صیغه ده. نو دلته کې هم د حمزه ته وګورئ، حمزه ساکن دی او مخکې حرف باندې فتحه ده، نو دا حمزه به د الف د پاسه لیکلی کېږي. قرأنا معنی ده مونږ وویلو یا مونږ ولوستلو. ټیک شوه. اکلنا دا د فعل ماضي تثنیه و جمع متکلم صیغه ده، نو مونږ وخوړو اکلنا. نو دلته کې وګورئ د حمزه مفتوح ته مفتوح او د ده نه وروسته حرف مده نه دی، نو دا حمزه چې دی دا به د الف د پاسه لیکلی کېږي. ټیک شوه. رأیتن دا رأیتن دا د فعل ماضي جمع مؤنث حاضر صیغه ده. رأیتن تاسو ټولو ښځو وکتو، ولیدو، تاسو ټولو ښځو وکتو یا تاسو ټولو ښځو ولیدو. رأی کې وګوره د حمزه وګوره، حمزه نه مخکې فتحه ده، نو دا حمزه به د الف د پاسه لیکلی کېږي. توضعنا حمزه ساکن دی او د نه مخکې فتحه ده، نو دا حمزه به د الف د پاسه لیکلی کېږي. توضعنا دا یو دی. توضعنا نون الفنا، نو توضعنا معنی ده مونږ اودس وکړو، او توضعنا نون الفنا نه دی، صرف نون زبرنا دی. توضعنا معنی ده هغې ټولو ښځو اودس وکړو، او دا د فعل ماضي جمع مؤنث غایب صیغه ده، د جمع مؤنث غایب صیغه ده. رأیتن د جمع مؤنث حاضر صیغه ده او توضعنا د جمع مؤنث غایب صیغه ده. ٹھیک شو. جئنا دا جئنا چې دا هم د جمع مؤنث غایب صیغه ده او په دې کې دا حمزه ساکن دی، مخکې ته زیر دی، نو په داسې حالت کې به بیا دا حمزه چې دی د یا غونته کې هغه خوله به ورله جوړه کړي او د هغې د پاسه به دا حمزه لیکلی کېږي. نو جئنا معنی ده هغه ټولې ښځې راغلې. او نأکلو دا د فعل مضارع، دلته کې دا د فعل ماضي وه. قرأنا، اکلنا، توضعنا دا د فعل ماضي متکلم صیغې وي، او نأکلو دا د فعل مضارع متکلم صیغه ده. مونږ خورو. ټیک شوه. خوراک کو، مونږ خوراک کو یا مونږ خورو. نأکلو کې ګوره نون ساکن دی، مخکې ته زبر دی، نو دا نون به د الف د پاسه لیکلی کېږي. دا حمزه ساکن دی، مخکې ته نون مفتوح دی، نو اوس به د حمزه د الف د پاسه لیکلی کېږي. ټیک شوه. اصواتن کې حمزه چې دی دا قطعي دی، نو دا به د الف د پاسه لیکلی کېږي. اصواتن دا د صوت جمع ده. صوت یو اواز ته وایي،
ټیک شو اصوات ډیر اوازونه رائحتها د هغې خوشبو قمتن تاسو ټولې ښځې ودرېدئ اخذنا دا قمتن چې دا فعل ماضي جمع مؤنث حاضر صيغه ده اخذنا دا فعل ماضي جمع مؤنث غائب صيغه ده هغې ټولو ښځو راواخیستو آباؤهن آبا د ابون جمع ده ابون پلار ته وایي آبا پلارانو ته وایي لکه چې ښځې ډېرې دي نو د بیل پلار بچیانې دي نو آباؤهن د هغې ښځو پلاران امهاتهن د هغې ښځو میاندې یا موریانې ټیک شو جي دا خو موږ سره د مفرداتو معنی وي او لږ ډېر هم پکې د حمزه هغه املا باره کې بحث وکړو اوس د املاء الجمل جمل دا جملې ته وایي د جملې جمع ده یوې جملې ته جمله وایي او د دوو ته جملانې وایي او د دوو نه زیاتو ته جمل وایي نو املاء الجمل د جملو املا ها سعيدة طفلة جميلة رائحة سعيدة طفلة جميلة زكية ٹھیک شو سعيدة طفلة جميلة زكية صحیح شو جی سعیدہ خیستا او ذہینہ قابلہ ٹھیک شو او جمیلتن مانا خیستا او طفلتن مانا معشومه ده نو سعیدہ معشومه ده خیستا عقلمند ده خو مونږ به داسې نه وایو مونږ به وایو سعیدہ هوښیاره یا عقلمنده یا ذهینه خیسته معشومه ده ٹھیک شو قامت د فعل ماضی واحد مؤنث غائب صيغه ده قامت معنی ده هغه ادریده هغه پاسې ده من نومها د خپل خوب نه وتوضأت او هغه او دس کو وصلت او هغه منځ کو ثم ذهبت الى امها بیا هغه د مور خواله لاړه خپل مور خواله لاړه وسلمت او هغه سلام کو علیها هغه ته یعنی خپل مور ته وقبلت او هغه خپل کړو یادها د هغه لاس یعنی د خپل مور لاس خپل خپل کړو وسالتها او هغه د مور نه تاسو کو اين اخي حامد زما رور حامد چرته دی نو فقالت الام مور ورته وی هو ذهب هغه لاړو مع والده خپل پلار سره الى المسجد جمعه ته المرأه خذا هي هغه ده د خذ حیثیت درته وی د خذ حیثیت دا ده البنت لور والاخت خور والام مور والزوجه او خذا بیبی ٹھیک شو اوس وی یجب تربیتها د دې ښځو تربیت لازم دی تربیتا داسې تربیت اسلامیتا صحیحا چې صحیح اسلامی تربیت وي یعنی د ښځو صحیح اسلامی تربیت ضروری دی دغه معنی ده حتی یکون ایمانها قویا حتی ځکه چې یکون کیږي ایمانها د هغې ایمان قویا مضبوط ځکه چې د هغې ایمان مضبوط شي تعرف حقوق الوالدين تعرف هغه ښځه وپیژني حقوق الوالدین د خپل مور پلار حقوق د والدینو حقوق لانها ځکه چې دغه ښځه ځکه چې هغه بنت لور ده وتعرف او هغه پیژني حقوق اخوتها د خپل ورونو حقوق واخواتها او د خویندو حقوق لانها ځکه چې هغه اخت خور ده وتعرف او هغه پیژني حقوق اولادها د خپل بچو حقوق لانها ځکه چې هغه مور ده وتعرف هغه پیژني حقوق زوجها د خپل خاوند حقوق لانها زوجه ځکه چې هغه ښځه ده بیبي ده ٹھیک شو نو دا مختصر دغه مو کړو د مفرداتو کې لږ ډېر املا وکړه او د خو هم د جملو کې
صرف دغه وکړه معنی او الفاظ او معنی مو لیکلې او د حمزه چې دی دا به د الف د پاسه لیکل کېږي کله چې دا حمزه قطعي وي او یا د دې حمزه نه وروسته حرف مده نه وي یا د دې حمزه نه مخکې یو حرف وي هغه ساکن وي نو بیا به دا حمزه د الف د پاسه لیکل کېږي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و تاسو د دې ځان سره سکرین شاټ هم واخلئ دا د مفرداتو او د جملو مختصر غونته کې د املا وکړه نو زمونږ سبق نمبر 208 راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام